الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و ناظرین، پروگرام برکات رمضان سره بزم علما کې یو وری بیا حسب معمول د تاسو خدمات کې حاضر یو. مرکزی اداره تبلیغات مدرسه جعفریه مرکزی امام برگاه پرچینار نه دیمو هر وخت دا کوشش وی چې تاسو مخته د مؤمنینو د وریدونو د لیدونو مخته مو خو جید عالم الدین و یو ډاکټر پروفیسر لیکچرر یا یو خو عظیم مشر راولو چې هغه نه قوم مختلفو مسایلو کې او دینی تواریخ او شرعي مسایلو کې پرا استفاده وکړي. حسب وعده نن ایمو برکات رمضان پروگرام ته چې کوم حسن و زینات ورکولې ولا مهمان خصوصي دي تاسو سکرین باندې کسوي چې هغه د اردوا شخصیات د تعارف محتاج نه دي. زه مختصر تعارف کوم د خپل هر دل عزیز چې د تعارف محتاج نه دی. عقای حجت الاسلام والمسلمین علامه شیخ اخلاق حسین شریعتی صاحب قبله هغه صاحب پروگرام کی تاسو ته هر کله یایو اگر چې د تاسو صحت بیمار شونی په باوجود تاسو مو ته ټایم راکو مو پروگرام ته تاسو حسن ورکو وزینات مو ورکو. الله رب العالمین د تاسو توفیقاتو کې نور اضافه وکي. او سامین دویم شخصیت کزه نامان نو اخلوما نو ډیر د تعارف محتاج خو نه دی څه ذکر وکم چوتا بلکې ډیر خلک څنګه ووري مکسي اټولو ته گزارش کوو د مو د جوانانو د زړه سکون د قوم یو عظیم مشر یو عظیم لیډر عنایت علی توري څه مشهور دی لالا باندې یعنی عنایت لالا پروگرام ته راتللی د ته حسن ورکولی د تاسو مو ډیر زیاته شکریا ادا کوو. الله رب العالمین د تاسو سیوره ایمو قوم باندې قائمه و دایمه وساتي. پروردگار تاسو ته صحت او سکون سره خلخوانی بچي او یارو سره طولانی عمر عنایت کی. هغه صاحب سوال به تاسو نه کوم خو دینه مخکې څه هغه صاحب ناول سوال وکم ابتدا کې ټولو سامعینو ناظرینو ته دا گزارش دی چې دا پروګرام خپل پیجونه خپل آی ډی نه وایرل کوي زیات شیر کوي چې نن د پروګرام کې هغه صاحب نه او لالانا ډیر خلک یې وایاوري او ډیر خلکونه استفاده وکي او هغه شیان څه د چا ذهنو کې څه شکوک شبهات وي هغه شرعي مسایل راغلو یغه حواله سره هغه سه موجود دی. تاسو لایو کوېسچن کوای شئ کمنټس کې نو هغه به مو هغه سیب نه او لاله چا څه کوېسچن وي هغه به مو هغه مخته کېږو هغه به تاسو ته وضاحت کوي. زه سم هغه سیب تاسو ته د مو انجمن نوې څه کوم جوړ شو موجوده انجمن حسینیه څه اجي زمین حسین دغه سیکرټري جوړ شو وسره ډیر د کورمې خو چی د مشران څنګه کې مو لایا ورکې ده وې مو د اوس نوې سابقه سیکرټري څکومو جلال سن بنگش هغه ورکې ده او د نوري مو د قوم ډیر خو جید او ډیر زیراک او ډیر وخيار مشران ورکې دي هغه ته او اهل سنت ته یو خروخ پیغام توصیف ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. یو بنیادی سوال ده چون که فیگی مسئول سره زنه کشانده به گیلی وکی چه ده کوم موجود حالات دینی اپا کاده خبری وشی انشاءالله کیگی ده خب بیایا یو اخوال نوید ده احکام ده پر موجوده انجمن حوالی سره و در نور انجمنون نه بالکل ځان ته منفرد هغه واجه ده چې یو خود هغه سباو کې انتخاب ده مشوره او کې شامل ده او یو تجربه کار کسان راغلل دي کې سابقه سکرټریان او کې راغلل تحریک سابقه صدر او کې راغلل علما او کې راغلل سپینګری مشران او کې راغلل. صحیح.
زه دغه بهاب باندې داسې یم چې موجوده کوم سیټ اپ دی یعنې یو پیغام اهل سنت دپاره دی او یو خود یې ریاست او حکومت دپاره دی. زبردست ډېر اهل سنت دپاره دې شان سره دی چې کسه موږ جنګ نه غواړو، جګړه نه غواړو، نه غواړو چې مزید میاندې بورې شي، خویندې وریارې شي. جی موږ غواړو چې د امن له کڅوره موږ ته ضرورت او ستا ضرورت دی. نن ما واورېدله چې هیډ کوارټر هسپتال کې منګالو قبیلې سره تعلق لري بیمارون څه ډیلیوري کیس به و د هغوی ماړی مثلا پرابلم و د سرخان امام حسن والا به راغلل صحیح ورته ویل چې ګبراهټ ما کوي موړونه یې مخیان دی واو ډېر خوشحاله شو دعا یې وکړلې. هغه یا په تکلیف د علاقه یا په تکلیف دی مو داسې یو چې د کوم موجوده هغه دی هر څوره شو یو هغه باندې کینو میز باندې خبرې وکړو صحیح و دغو خبرو دپاره کوشش دغه دی په کار چې بهر کس مو ته سره ضرورت شته نه دی. صحیح که واقعا دوی غواړي چې کیني نستی وکړي سنجیده کسونه وکړي ډېر دي خو سنجیده کسونه مو ګیله دا دی چې هغوی خبرې نه کوي. صحیح اوس یې مولی کوي یې موله کسه مثلا چو سخته وویله هغه به مثلا سوشل میډیا حوالې سره یو ځنه ځي کې تقریر کې وویله هغه ته یو هغه میلاویږي تنبیه چې دا د ویلې وکړله حتی یو عالم یې وکړه مشر به ورته یې څه ویلې ده وکړه خو هلته روک تامې نشته دی. صحیح روک تامې نشته دی. دا زه یو پیغام اهل سنت ته ورکوم چې بس کې مزید پر دا جنګ مخالو په سر باندې دا ټي ټي پي دی یو چوک ویلې نه دي کسه بل ځای نه راغلي دي نورو ملکونو راغلي دي و دې سره سره دا خبره بعض زما د نظر وساتي دوی چې دا کوم سوچونه تاسو ته دوی دیر کوي چې دا خلک وډر شي و به تښتېږي نه دا لاتې غوږونه وبس. صحیح دا داسې عجیبه قوم دی چې دا مارک سره روغ دی صحیح دا الوګو سره روغ دی دا تندې سره روغ دی دا شیونه مه کوئ. ښه خبره دا دی چې ډایلاګ ته روش شو گفتگو ته روش شو مذاکرات والا کوم میز دی ته روش شو و دې سره سره حکومت ریاست ته پیغام دی چې شباس کندوره د قوم کوم صبر و دا آخري انتها ته رسیږي. زبردست خود یې زمینه چې که تاسو لیدلی یو کلیپ یې نه خبر جلال صاحب کې شیر شوی دی نن از زیات هغه و چې نه حکومت څه دی مثلا دې شي ته هغه دی متوجه دی نه اهل سنت په کار دی چې هغه یې کي کني بیا نوره مونه بیا ور یعنې وشه بیا اخري وخت یعنی د امن د مینې د محبت و شیخ اخري اتمام حجت څه متربه کیایو صحیح وش هغه وشولو بیا ګیله شکوه نه وي ویلو چې دا قوم نوره بیا کنټرول نه کېږي نه کنټرول کوای شي. صحیح اوس مو نه الکترونیک میډیا دی پرنټ میډیا دی سوشل میډیا دی بلکې برطانیا پارلیمنت دی د استریلیا دی ټوله دنیا د خبره او چاته کړله چې 8 لکه مخلوق دی هغه محصور دی جی که نه جی چې تی نه محسوسوي ریاست یا هغه حکومت دا تو دپاره داغه دی او تو دپاره به مشکلات نه جوړېږي دا قوم به ټول اوس نه وځي. صحیح نن څوره وفادار قوم تو سره خدای ته خدای در کړی دی چې هغه نن تاسو ویلوړ مشره ویلوړ عالمه ویلوړ مرکز د سره ویلوړ که نه سبا دغه سرحداتو نه کوم مشکلات دي یا مثلا خود نن ما مفتی فضل همدرد بیان واورېدو کراچۍ نه یعنی هغه الفاظ دا و چې دغه وخت کې فوج تنها شوی دی ټي ټي پي مقابلې کې ټول پاکستان قوم د ورسره ودرېږي. صحیح خو زه به داسې ورته یم چې ټیک دی سنیال خپل ځای کې زه هغه نه کوم خو زیاتره څه ریاست سره فوج سره وفادار دغه شیعه دي جی جی صرف ګورمې کې نه ټول پاکستان سطح باندې هغه باید چې موږ ته مجتهدینو نه داسې پیغامات میلو شوي دي چې ارتش پاکستان ارتش اسلام است د پاکستان کوم فوج ده د اسلام فوج ده خو که چیرې بیا ته مغام نشي کوای ته مثلا سفاریک جوړیږي یا تو نه خونخوار جوړیږي تو نه صفاک جوړیږي نو معلومه خبره چې دا قوم بیا نه بیا کربلی نهایت لاس کده نه بیا جی زمین لاس کده نه بیا تو مو لاس کده. صحیح دغه نوځي ښه خبره ده چې اهل سنت ورته ته یور بیا التماس کوم خصوصا او کسون ته څنګه سنجیده دي صحیح راشه د مذاکرات ته کینو خپل منځ کې کارنیل ډي سي سي ضرورت باو کې نه خپل منځ کې کینو جامو وکړو دنیا مثلا سعودي عرب او ایران ده خپل منځ کې د کوي کنه دي کو مذاکرات کو کنه دي کو یا قطر او ایران منځ کې شته کنه نشته دي صحیح او ته مصدور 1000 فاصله ده نشته ده او دا دی پر نه هم چې بزه د سوال کوم یا بیک مانگنا ہے
دا د هغه پاره دی ځون پاره ډیر زبردست ډیر زبردست سوره مو تکلیف کی وګوره هغه تکلیف کی هغه دی کوم غریبون دی هغه د پر مشکل هغه د پر مشکلات اوس موس کسه هغه یو ویډیو شي د صادق نه هغه وړ کې بچای دی هغه څه روزګار نشته د سکولي پر خاله دی مو دور از رو خو کې د لوس د یو بچای ویلی په کوله سبق بل نه پښتنو کې صدار راب مخکې سمو دروواله سبیل هم ورې شی وکینه اوس درې ورځې مو ریډي سبزی نه خرڅي صحیح صحیح چوخ دې ډروي کنه چوخ پوس اور باندې غدي کنه صحیح او سب ډیره مهرباني زه رسم سامعین او ناظرین لالا طرف ته لالا مو باندې د بلکې ټول د ډیسټریکټ کوم څنګه څوره د دوه فریقو باندې چې مو ډیوایډ شوی اهل تشیع او اهل سنت دوی باندې اردو فریقو باندې ډېر زیاتې سختۍ تیرې شوې او سختۍ د ور باندې تیریږي د دغو مشکلاتو د دغو سختیو د دغو تکلیفاتو اصل محرکات او اصل واجب څه شي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نوال هوا صاحب تاسو وي تاسو ادارې ډیره شکریا مهرباني وي تاسو کوم کویشونه دي هغه ته هراجي تحسین پیش کوو مهرباني اوسه به مو کوشش داو چې دوره رمضان کې مودا کوم پروګرام د لایو سیشن کیږي و غوړو چې رايوه بقاعده یو سټوډیو جوړ شي جی بالکل خو چونکه حالات او حکومت خرچاونه ارتلا غادي حالاتو کې ممکن نه و جی ان شاء الله انده به کوشش وي 40-50 लाख रुपए पे लगेगी इंशाल्लाह ये स्टूडियो शक्ल के बदल कुछ अगा सिर्फ रमजान के ना हमेशा د پاره د قوم ځوانانو پاره وي کوم هغه پاره انشاءالله همیشه د پاره د جاری وسري صحیح او سب یقینا کوم مشکلاتو کې کچوک دا سوچ وکي زیره دا صرف اشیاء مشکلات صحیح زه خې دي نظر څخه سم سنا نن ورځې کومه مشکلات چې تموملي ارشن مشکلات وي میډیسن مشکلات وي او که اهل سنت سترګې وغړو هغه مونږ زیات مشکلات سره ورو دي صحیح یو طرف ته ټي ټي پی بوري تعداد کې او سب سنټرل کورم کې موجوده ده او بل طرف اورمي وسه مخ ده صحیح نو مشکلات هغه ډیر دي مونږ نسبت سره نمو دی ایو کسه زمخ کې کله انجمن ته راغلو ما ټول نه زیات اتحاد بین المسلمین د پاره د اهل سنت مشره دا گواهی وکي سار پروګرام کې ار سټیج نه دوی ته مو دا خبره کوله سره مو هغه سیستانی دا پېتو ده ایمو رهبر معظم دا پېتو ده ایمو امام خمینی دا پېتو ده څنګه چې شیعه سنی خبره کوي هغه شیعه سنی نه ده بلکې استعمار هغه ایجنټ ده خو بدقسمتۍ سره اهل سنت کې یو داسې ټولای څنګه کله دا خبرې نه خو خوي چې را شیعه سنی اتحاد خبره ختم کی وغه یو تکبیری ټولای ده هغه تکبیری ټولای کې نن سترګې وغړو ټول کورمه کې اهل سنت نه حاوی ده بالکل نمو څو پورې زموږ حکومت اوسه په څرګند دی وایم چې کله مختری کې شهدا وشو نو چونکه ډیر سپاکات شوی او بیا به مو مظاهره کولې یو تاریخي احتجاجي ریکارډونه مو هغه کړل مو ته به اهل سنت مشرونو ویلا سره چې تاسو کله مظاهره کولې نه بیا به مو ته ذمہ دار افسر ټلیفون کولو سره د شیا ټول ورځې مظاهره کوي د طریقه کې تاسو ویل نه راځي یعنی یو حکومت یو ذمہ دار افسر یو سنی مشر ته بلکې یو ته نه څو مشرونو ته نامې نه خلم بعد خبره ده هغه به مو ته ویل چې دا حکمران مو ته ټلیفونونه کوي چې تاسو یې سنی ګیدو حمایت کړ پوت کله یو حکومت یو ذمہ دار افسر د خبرو کې انوالو ویل ته امن وروستله وسب یو خوب کېدای شي جی بالکل بل خبره ده مون اکثر څه چوک دا پښتنو کې چې دا امن ویلی نرسي د کورمه کې نو زه خو یې کی خبره مو څوره سوچ پکړې ده زه خو امام علی علیه السلام کاول طرف ته څوم څنګه یې کوم یې لکه کې حکمران ادلو نه ویل ته امن هغه سره نرسي لکه مو سوچ وکړو ابتدا مو سردار جی سیکریټریو خدای زنده لره یغه داور کې ګیدو کې حمله وشوي مو ولا سپینګيري مشران شهدا جی بالکل حکومت بار مطالبه وشوي رسدا گرفتار کړه د خلاف اکشن وک خپل غره کې مړکو
خو حکومت اکشن خو پرېږده څه الټا یې سپورټ کول. صحیح. ما ته به عمران کله بیا طریقې هغه وشوه شهدا وشوه ما ته به ډي پي او له پنجابای ډي پي او څه ګرفتاري خو خدای وایه چې زه ګرفتاري اوسې وکړمه چوکې سپورټ کوي الټا عوام ما په خلاف پروازي مونې پترو کوي چا په وینا یو ډي پي او دا اقرار کوي نه دي نه پته لګېږي چې مو حکومت کې مو افسرانو کې دلته کوم ناست دي دوی کې انصاف روان چې هغه سټیج ته ودرېږي یو تاریخي درویغ وایي نه کم از کم لږه غونته شرم حیات په کور وي چې یو ذمه دار یو عالم یو مفتي هغه سټیج نه درویغ یایي و غیر ذمه دار خبره کوي او یک طرفه خبره کوي. دویمه دا چې امن باله هم کېږي چې موږ باد آباد نه وایو که بعد شیاو کې وي شیاو ته مو باد نه وایو که بعد سنیانو کې وي هغوی ته باد وایو. مو شریف الله قاتل شو مو ټول قوم یې مزاحمت وکړو. بالکل. هغه کې